ته چې کوم بدعت کې دا خو دغه صدې بدعت تر دې مخکې چا کړی نه دی، نه د قرآن نه ثابت، نه د حدیثو نه ثابت، نه د صحابو نه ثابت، نه د تابعین نه ثابت، نه د څلور امامانو نه ثابت. د ځان نه یو کار کې بدل خو به الټه جهنم ته ځي. دې ملاشه ته ظاهرانه بچي د دغه شخصیت او د دغه پیغمبر د شفاعت امید هم ساتي او د هغې د میلاد په باب کې شکونه پیدا کوي. په دې فیسبوکونو کې دا غوبل ډول دی چې داسې چل دی او داسې چل دی. د دغه ملا په خوله کې د جهنم اور واچولی شي. تاسو امین نه خوند هم نشته که تاسو پنځپیران مو نه کېستئ وایي امین. پنځپیران مو جوړېږي سم سړي شي، سم خلک شي. هغه کوم چې اکابرین د دیوبند تېر شوي چې زیات ټول دیوبندیان وایي، ټول دروغ وایي. قاري محمد طیب د دیوبند د دارالعلوم د مدرسې محتمم خطبات حاکم الاسلام اول عنوان دی میلاد النبی بڑی عبادت ہے، بڑی عبادت. وہ د پیغمبر اسلام میلاد هغې نه بحث کول، هغې شرکت کول لوی عبادت دی، مطلق عبادت، بڑی عبادت. ته دې ته باندې دا ته دروغ وایې که نه؟ دا ټول دروغجن دي. نو هېڅ شي لپاره دلیل نه غواړي. هر ناروا چې کوي هغه لپاره دلیل نه غواړي. اما د پیغمبر اسلام د ذات چې کوم بحث او میلاد یا سیرت یا میلاد یا بل هر څه چې ولګي دې ته دا بدعت دی، دا تخصیص دی، پلانکې دی، تخصیص شرعي دی، عرفي دی. دې باندې بحث وکړو چې موږ ته دې خبرو ضرورت نشته. دا خو داسې شي لکه اسمان کې نور په ګوتو باندې پټول. دا خو نو الله تعالی د نبي علیه السلام ذات یو نعمت دی امت لپاره راولېږه. نو دا پیغمبر چې نعمت دی. لقد من الله على المؤمنين اذ بعث فيهم رسولا او به ورته خدای رحمت ویو وما ارسلناك الا رحمه للعالمين. اوس دا رحمت په ګنټو چې بحث کې ختمېږي نه چې د ټول کال کې داسې مسائل او کارونه او اعمال ترسره کوي چې هېڅ څوک د شریعت کې نشته دی. یو ملا شه، یو محدث شه، یو ورته بدعات نه ویو. خو کله چې د نبي علیه السلام د احترام او د عظمت مجلس جوړېږي، دا تخصیص شرعي دی او دا تخصیص عرفي دی او دا پلانکې دی او دا ټرت پرته شروع کړي دي. دې چڼیانو مڼیانو ته حیران پاتې وه. تاسو د الله پاک نه حیا نه درځي بلکل چې د پیغمبر د ذات سره د هر شي نه بحث کول دا عبادت دی. د نبي کریم علیه السلام د اوښې نه بحث کول عبادت دی، د تورې نه بحث کول عبادت دی، د هغې د پڼو مبارکو نه بحث کول عبادت دی، د هغې د جبې نه بحث کول عبادت دی. حتی که چې فقهاو لیکلي دي چې د نبي علیه السلام د اوښې مبارکې د امتیاز او د پوچو نه بحث کول دا عبادت دی. او دې ملا صاحب له حیا نه ورکي. دې شیخ الحدیث صاحب له د پیغمبر علیه السلام د شفاعت امید کوونکی دی چې نور هر څه لپاره دلیل نه غواړي، خو د پیغمبر د میلاد لپاره دا تخصیص پلانکې دی او تخصیص عرفي دی او تخصیص دا ذریعه ده. دا شپږ شپږ الفاظ وایي. نو د رسول الله علیه السلام د شان سره متعلق مجلس په ربیع الاول پورې خاص دی. هر ورځ د پیغمبر شان مجلس عبادت دی، هر میاشت او هر کال. پیښه داسې ده چې د هر شي یو وخت باعثي علت باعثه منطقیان چې ورته وایي. اوس چې روژې نیسي هم عبادت دی. اما چې کله د رمضان میاشت راشي نو په سړي باندې باعث او علت باعثه پرې راشي. عمره ټول کال کوه، اما چې ایام د حج راشي هلته بیا عمره حج تمتع دی او قران دی پلان بیا هلته عمره خود سړي باندې لازم شي. درنو قدرمنو حاضرینو، رسول الله علیه السلام د عامو انسانانو شان انسان نه دی، د عام بشر په شان بشر نه دی، د عامو انبیاو شان نبی نه دی. دا یو ممتاز شخصیت دی په ټولو کائناتو مخلوقاتو د رب العالمین کې. قال امام مدارک چې معروف دی په امام نصفي باندې. امام نصفي وایي چې د رسول الله علیه السلام دا وجود دا د مختلفو اشیاء الهیه خلقیو نه جوړ شوی دی.